نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پاراش پیتم آیت پمخی رکو کی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا بنی اسرائیل و حالات اغی انعامات و داغی سرکشے بیان شوی پدیرو کو کہ ہم پا بنی اسرائیل و دا اللہ پاک انعامات و بیا داغی فساد و سرکشی ذکر کی موسیٰ علیہ السلام چکلا سرد اخبر قوم بنی اسرائیل و سراب پا میدان تیخ کیوں دے بنی اسرائیل و تاد ابو ضرورت شو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبوں کا چمنگ تپدے میدان کی ابو ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک نا سوال کو اللہ پاک و تو فرمائل چے پخپل ہمسا باندے کانے اوہو داغین دولس چینے روانشوی ہر قبیلی خپل خپلا چینا او خپل خپل زیب پی جندو دویت اویل شو چی خوراک سکاک کوئی خوبر فساد بنا کوئی موسیٰ علیہ السلام پا ہمسا بانکان اوہو دا ہمسا دا موسیٰ علیہ السلام دا قد پا برابرے ہو یا دا موسیٰ علیہ السلام دا قدنا اچتا ہو او دا دے پسر کے دو طرفنو دو شاخنو او دا ہمسا آدم علیہ السلام دا زان سر جنت نروڑی ہو دا ہمسا کانی تراوا چاہو دا کانی کم کانو یو تفسیر پکی دارے چی بس یو عام کانی تیراوا چاہو او دیم تفسیر پا کہ علماء فرمائی حدیث دا بخاری شریف دی موسیٰ علیہ السلام بددی قومنا جدا لامبل او قوم یہودیان اغی ازاد و اغی بخزی و نر طول پیوزی لامبل موسیٰ علیہ السلام حیانا کو دوی سر بین لامبل پیپا موسیٰ علیہ السلام باندی تہمت لگو چی دے نعوذ باللہ دا خصیتین بیماری لگی اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام نا دا تہمت لرے کول دا پارا یو ترتیب جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام لامبل پکانی باندے زان تا کپڑے کی خود دا خلقوں نے جدا لامبل کلچ موسیٰ علیہ السلام غلام بلنو دا کانے روان شچ پکم باندے کپڑے پرتے دریاب کے روان نے کانے منڈے وہی موسیٰ علیہ السلام ور فسیری بنی اسرائیل قوم بلیدو چھ داخل موسیٰ علیہ السلام روغ جوڑ دے منگ پد اقبل الزام اور تہمت کی غلط اغا کانے موسیٰ علیہ السلام سرو نو دی کانی تا گزار پا ہمسا ورک موسیٰ علیہ السلام دے کانی تا گزار ورک دینا دولت چینے روانے شو ہر قبیلی خپل خپل زیب پی جندو زیوت اخود رشو چھ دینا بدا قبیلو بس کی دینا بداس کی یعقوب علیہ السلام دولت زامنو او بنی اسرائیل داغین خوارشیو دولس قبلی او دولس چینی دولس گدری دا طول تخبل خبلزے معلوم خوراک سکاک کوئی منو سلواخ رئی وم ملاوی یہ میدان تیخ کی
زمکه کې او فساد نه کوو. کله چې دی بني اسرائیل په دې میدان تیغ کې څه زمانه تېره کړه، موسی علیہ السلام ته وایي چې موږ خدا خوراک باقي نه کوو، صبر په دې نه کوو، بنو سلوا سارا ماښام بنو سلوا سم پکار دي سب واړي یره چې زمونږ د پاره د خپل رب نه سوال وکړه، سبزیان مو پکار دي، بانجان پکار دي، تورې پکار دي، کدو پکار دي، ساگ پکار دي، سلاد پکار دا پکار دي، بادرنگ پکار دي، ترې پکار دي، او دالونه پکار دي، غله پکار ده، غنم جوار پکار دي، دال مسور پکار دي، چڼې پکار دي، دا سیزونه پکار دي، پیاز مو پکار دي، دا سیزونه غواړو، سبزی غواړو، تیار نه خوري څه غواړي، سبزی دالونه دا غواړو. موسی علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړ چې دوی ته وی لاندې د ښار ته کوز شي. دوی په دې میدان تیغ کې د اوچتو لاندې بازار ته لاړ شي، ځان له تخم روړې وکړي. یا علما لیکي چې دې کله کرونده شروع کړه په دې باندې باس تخم یې چې روړو تیار خوراکه به بند شو. الله پاک فرمایي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، بهتر پرېږدي او بیکار اخلي، داسې کم عقل خلک خو زه چې غواړي بس دغه به ته ملو شي. هغه وخت نه په دې باندې الله پاک ذلت او محتاجي راوستله او دین الله پاک د غضب مستحق وګرځېدل. ولې د الله پاک د غضب مستحق وګرځېدل؟ یو خدای الله پاک د نعمتونو ناشکری وکړه او بل دې سرکشي وکړي، د الله د آیاتونو انکار وکړ، پیغمبران قتل کړ، دون خو بدبخت لکه نن داسې بې ایمانه خلک شته چې علما قتل کړي. چې ته ټیک ټاکر ښځه مړه شي نو سبا یې هغه تماچم پیدا کړي چې په دې تماچې ویشتي، سړی خو لا پرېږده تماچم پیدا کړي، تر دې چې هغه چپړې خو لا پیدا کړي په دې چپړو کې راغلی او لوی عالم هغه به شهید شي. یره نامعلوم کسان نالل او سړی یې مړ کړو او بس اسمان ته وختل، یا ځمکې ته ژوندي ښکته شول، لکه نامعلوم پکې څوک شته. دغه بدبختي او دا ظلم دا د بني اسرائیلو کار، اوس د بني اسرائیلو بچی د پیغمبر په وارثانو کړ. ابل اوس د یو سیب د دفتر نه غالبا چې یو څو دانې بروت چوچت کړي د یو جج د دفتر نه پاغي باندې کیس داخل کړي چې د سیب د دفتر نه بروت چوچت کړي. تاسو سوچ کوئ چې د سیب د دفتر نه بروت اوچتېږي د هغې کیس چلیږي، خو د پیغمبر د وارث کیس او وینه کیس یې څه نن په دنیا کې ټول نه زیات کنځلې دام علماء ته کېږي او په دنیا کې ټولو کې زیات شهیدان کېږي هم بې رحمه علماء. وجه څه ده؟ دنیا کې د دې ملګرتیا څوک نه کوي، شاته ورپسې خبرې ولې نه کوي، ورپسې شاته ډرامې ولې نه کوي. نن خو چې موږ کله اوزګار شو نو علماء پسې یو غلکې وتړو، حقیقت نه وایو، دروغ ډرامې ورپسې وتړو. د مسلمانانو کړه پیغمبر علیہ السلام وارثانو پسې چې موږ څونه لکې تړو کړه، حق د بني اسرائیلو نه ته پاتې شوي لکې د موږ اوس ملیار بستو د وسمو کېږي. د علماء خو غیبت وکړو، خډېرې خبرې ورپسې وکړو، خډېرې سپکې ورپسې ووایو، نو د عالم به ته څوک یې؟ د علماء خو چې د غیبت وکړو خبرې دې ورپسې وکړي ځان له د آخرت تباه کړه، آخرت کې به څه کوې؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پس ته چوي چې تا پس فلاني خبرې شاګردان ځان سره کو تحفه تیار کړه ځي سړی لاله تحفه ولا ورکه وي
وی خبر شم چې تا مال خپل نیکی را کول نو ما د سره ښېګړو که تحفه مې دله راوړه چې ته زما غیبت کې خو مال خپل تحفې راکې نو ما وی تاله به زه لږه تحفه درکړم د نیکو تحفه دې راکړې وه ما دله دا دنیا تحفه درکړه د علمو دا غیبت دا د علمو له موږ خپل نیکې ورکړو نو ګټه خو د مولا شو مولا دواړه طرف ته پیدا کړي علمو غیبت دا ښه کار نه دی سړي ځان وساتي خپل آخرت تباه نه کړي نو دی بني اسرائیلو پیغمبران قتل کول یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام دا ګڼ پیغمبران دي ظالمانو شو یحیی علیه السلام باره کې راځي چې د علاقې کوم حاکم او گورنر هغه د خپل خورزي سره نکاح وکړ خورزي ډیره ښایسته وه حالانکه د یحیی علیه السلام په شریعت کې د خورزي سره نکاح حرام و چې کله دې سړي نکاح وکړه حالانکه نور هم ډېرې ښځې هم وي وینځې هم وي یحیی علیه السلام ته چا وي چې زموږ صاحب حاکم گورنر خود خپل خورزي سره نکاح یحیی علیه السلام لاړ دی حاکم ته وی چې صاحب تا رښتیا نکاح کړی او مې کړی وی دا خو دې ناجایز کړي ستا خو نورې ښځې وي بلې سره به دې کړې وه حرامو کې دې ولې نکاح کړې خورزي سره خو نکاح نه کړي دې حاکم ورته چې زه باچا یم که ته باچا یم دوته ته خو بادشاہ خو د الله پیغمبر مسله بیانول په ما د الله فرض ده مسله ما بیان کړو با ظاهر بادشاہ ته حکم نو کړي قتل کړي یحیی علیہ السلام دې ظالم بادشاہ په حکم باندې د دې مسلې د وجې شهید کړو مسلې بیانول دا خو اوریدلم غواړي برداشت کولم غواړي نو دی بنی اسرائیل علماء پیغمبران شهیدان او رسته به ان شاء الله په سوره آل عمران کې راشي چې دی به هغه خلک هم شهیدان کول چې چا بدنه کې خبري خلق ته کول یقتلون الذين يأمرون بالقسط هغه خلک به قتل کول چې چا بدنه کې خبري کول یوازې پیغمبران نه بلکې د پیغمبرانو تابعدار خلک سم خبري چې وګوري هغه به قتل کول نن ګوري علماء قتل کیږي د عالم قتل چا سره جرم موجود نه خو بس اس یو باندې وته جوړ کړی او یا الله پاک فرمایي پناه حق به قتل کول د حق قتل درې وجوهات د مسلمان د مړکولو د جواز درې صورتونه اول دا چې یو سړی د مسلمان دی او خپل ایمان یې پرې خو دو مرتد شو د تبدریر وځي مهلت ورکې چې ښه سوچ وکا کدریر وځي کې واپس مسلمان چوکټي او که واپس مسلمان نشو نو دی به قتل کیږي ارتدادن لکه یو سړی شیعه شو قادیانی شو ملحد شو دهری شو سکھ شو عیسائی شو یا مثال منکر حدیث شو ایمان نه وته د تبټیم ورکی یو دا دیم یو سړی دی شادي شوده دی او د زنا وکړه دی به قتل کیږي رجمن او دریم یو سړی دی بل سړی قصدن قتل کې مسلمان نو د دو قتل کول د دې قاتل دا جایز دی قصاصا د دې درو صورتونو نه علاوه د مسلمان مرګ روان نه دی نن موږ مسلمانان چې مړ کوو پسې مړ کوو دریو صورتونو کې یو وجمنی چې موږ د پاره شریعت اجازت کړي دا مسلمانان چې یو بل وجنی کنه د یو مسلم د دین نشته اساس یو باندې وته ګوري او بیا چې وسلک مال دولت او لګ نشو تماشا وی تکبوري بس هغه ته بیا عام غریب سړی د سر انسان نه او باغ باندې خپل بدمعشي من خلک بدمعش چاته وي چې مړی ډیر کړي حالانکه د بدمعش من بدمعاش د معاشري بد سړی او دا هغه بنشه دومره ته چې بس تردار د علاقې او د دنیا هم دا هغه بدمعاش د معاشري بد سړی دا خنوم نه دی بد نوم دی خو چې سړی خو به پیږي نو چې کوم سړی ډیر مړی کړي یا ډیر
پهلوان سړی تکړه سړی په خبرم پیږي خبره چلم ورځي پسم نه پیږي خدا معاشرې بد سړی دی نو خلک خبرم اوري قدر عزت هم کوي احترام هم کوي کته پورته مت کېږي وړاندې رستم کېږي ولې دا د معاشرې بد سړی دی د معاشرې بد نو موږ دا ډېر ښه سړی حالانکه د معاشرې بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین په خلکو کې هغه دی ان من اشر الناس حدیث بخاری شریف دی وی بدترین په خلکو کې هغه دی چې خلک داغه د شر نه ځان بچ کوي نو داغه عزت کوي د شر نه د ځان بچ کولو د وجې خلک څه کوي عزت کوي عزت یې ځکه کوم چې خولې نه ځان وساتي د ضرر یې ځان وساتي نبی علیہ السلام فرمایي دا بدترین د خلکو دی تاسو به د ځان نه جوړئ الله پاک دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي نو پدی بنی اسرائیل باندې الله پاک غضب نازل کو نو دا نن سبا چې کوم يهود دي دا اومغه پخوانی بنی اسرائیل نسل پاتې دي اوس هغه کارونه دوی کوي چې کومه مشران کو الله دې موږ تاسو دا غي د عادتونو وساتي نو فرمایي وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کا وخت چې مطالبه د وکړه موسی عليه السلام د خپل قوم د پاره فقلنا پس منقوی اضرب بعصاک الحجر تو وها پخپل همسا باندې دا کانی فانفجرت من هتنتا پس روان شید دی کانینا 12 عینا دولس جنی قد علم كل ناس مشربهم فتاقی سر پی جندلا هر قبیلی خپل زید او بوس کلو کلو تاسو خری وشربوس کئی من رزق اللہ دا اللہ پاک دا رزقنا منو سلوا ابو ولا تعطوا فی الارض مفسدین و تاسو مگر جی پزمک کی فسادیان وید قلتم یا موسیٰ او یاگا وقت تاسوی اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد اس کلم صبر نکو پیو قسم طعام فمنو سلوا سارا مقام ملاوی دا نقول فدعو لنا ربک فستوب والا زمان دا پارد خپل ربنا یخرج لنا چرو باسی زمان دا پارا مما باز داغینا تنبت الارض چرو باسی ازمکا من بقلیا ترکارے بقلیا تمام سبزیتن مراد ٹیپر شو بانجان شو بادرنگ ساگونا قسمنا دا بقلیا وقضائها او بادرنگ او تری وفومها او اوگا یا مثال چاولی او یا د دین مراد د غلی سمر قسمونه دا لکه غنم او جوار او وربشي دا را پکار وعدسها او دال او مسور د دالو چې کوم قسمونه دا ټول چنا شو لوبیا شو دال شو مسور شو دا را راکا وبسولها او پیاز بیا د پیاز مسله دارا چې باخ پیاز هر ټیم خوړی شي او کچا پیاز دا هغه ټیم خوري چې منزله نزي چې جمعات تزین کچا اوګه کچا پیاز دا سیسیز یا مولې شو د خلینه بیزي دا غي خپل شریعت کې بیا جایز نه دي نبی علیہ السلام یو پیر دسترخوان باندې صلات پراتو ناغه ته نبی علیہ السلام وانه قستل صحابو ته ولی وې دې کې دا اوګه پرتر او د دې د وجه انسان د خلینه بیزي او زدا چې خلکو سره خبرې کوم چې تاسو سره خبرې نه کوي فرشتي د دین هغه ته بیا تکلیف ملاوي اوګو بیا او مولې داسې سیس بنخوري چې جمعات ترازی او د خلینه بیا ویزی نو پدې دې کې علما دا مسله بیانوي چې کوم سیس د خلینه بی لکه مثال نسوار کې یا مثال چیلم کې یا مثال سیګریټ کې یا دا سیس استعمالي چې د خلینه دی بد ویزی نو چې جمعات ترازی نو خلب خمزیدار صفا کې چې جمعات والا فرشتو ته تکلیف نه ملاوي قال موسی علیہ السلام او فرمایل اتستبدلون الذي آیات بدلک غوار اغسس ادنا چغ ډیر بیکار دی بالذي وخير په مقابله دا غسس کی چغ غوار دی ای بیتو مصر تاسو کو سیده خارتا کم خارتا خوا کې چې کم خارو بس اغه تکو سی وادي سینا فإن لكم ما سألتم بس يقينا صاد پار بوي هغه سچتا سي غواړي وضربت عليهم الذلة والمسكنة او اهل شو مقرر شو بديبان ذلت او محتاجين وباءوا بغضب من الله او دي مستحق شو د غضب د الله ذلك دا زکا بانهم كانوا يكفرون بآيات الله چې بشک دي کفر کو د الله آیاتونو باندې ويقتلون النبيين بغير الحق او دي قتل کول پیغمبران بغیر د سجرمنا
ذالک بما عصوا دا قتل او کفر چې دی کو دا ولی دا ځکه چې دی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او دوی د حد نه تجاوز کوونکي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.